بسم الله الرحمن الرحيم. والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فذام وإلا فناقص، ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. فجدا مقصود پنځم فصل شروع باغی کی یو بحث شوی، یو ورځ سبق پکې شوی، او دا د دویم ورځې دویم بحث ته د خیر سره ختم بشي. نو پرونی سبق کې تعریف د معرب شوی و چې دو اجزاء باندې مشتمل چې دا به حملیږي په معرب باندې یو، او د بیان به د هغې د ذاتیاتو کوي، او تعریف بالکنه چې ورته وایي د هغې د کنه بیان به کوي، او یا به د جمیع ماده نه جدا کوي. ورسره هم شرایط بیان کړي وو چې تعریف بالاعم به صحیح نه وي، تعریف بالاخص به صحیح نه وي، یاد هم دي که نه. دغه شان تعریف بالاخفا، همدغه شان تعریف بالمساوي مفهوم په اعتبار سره چې مساوي وي، دا به هم صحیح نه وي. اوس راته د معرف اقسام بیانوي، مرید صاحب اکبر وګورئ. د معرف څلور اقسام دي او ټولې دنیا ته معلوم دي. هغې ته ویل کېږي فصل قریب، دا څه ته وایي حد تام، حد ناقص، رسم تام او رسم ناقص. دا څلور اقسام دي. دا خبره ذهن کې کېنوئ چې کله تعریف دا په فصل قریب سره وشي دې ته حد ویلی کېږي، یاد یې ساتئ. او که تعریف په خاصې سره وشي دې ته به رسم ویلی کېږي. نو د حد دارومدار چې دی موږ وایو دا په فصل قریب دی، چې کلم فصل قریب راتلو موږ وایو حد دی. او د رسم دارومدار په خاصې دی، کله چې خاصه راتلله نو بیا به رسم وي. او تام چې دی تام دارومدار په جنس قریب دی، نو که جنس قریب هم ورسره و نو بیا به څه وي تام به هم وي. نو که فصل قریب او جنس قریب نو فصل قریب دی حد به وي، او جنس قریب دی ورسره به تام هم وي. ورسېدلې پې. او که فصل قریب او جنس قریب ورسره نه و نو حد خو به وي، تام به نه وي، بیا به خپله ناقص وي چې تام نه وي. او که خاصه وي نو رسم شو، نو که ورسره جنس قریب هم وي نو تام شوله، رسم تام. او که خاصه وي رسم وي خو جنس قریب ورسره نه وي، تام نه وي، نو بیا به رسم ناقص وي. نو دا څلور اقسام دي. ماتن وجه حصر سره ذکر کړي دي. نو زه به یو پیره تعریف کړي، اوس د هر یو تعریف وکړم روان، بس بیا مخکې ځو. صحیح ده. نو د معرب څلور اقسام دي، او یاد ساتئ ذهن کې کېنوئ دا د معرف تام څلور اقسام دي. د معرف تام یو معرف ناقص را روان دی، هغه به وایو. معرف تام څلور اقسام. اول حد تام. حد تام هغه معرف ته ویل کېږي چې مشتمل وي په فصل قریب او په جنس قریب باندې. لکه د انسان تعریف وشي په حیوان ناطق، حیوان ورله جنس قریب دی او ناطق ورله فصل قریب دی. او حد ناقص هغه حد ته ویل کېږي چې د یو معرف تعریف وشي، یو شي تعریف وشي په صرف فصل قریب سره، او یا په فصل قریب او په جنسي بعید سره. لکه د انسان تعریف وشي سره په ناطق سره، او یا په جسم ناطق سره وشي، ځکه جسم ولا جنس بعید دی. او رسم تام چاته وي چې د یو شي تعریف وشي په خاصې سره او په جنس قریب سره. لکه د انسان تعریف وشي څنګه دی حیوان ضاحک، نو جنس قریب دی، تام هم دی، ورسره ضاحک خاصه ده، نو رسم تام شو. او بیا ورپسې رسم ناقص چې د یو شي تعریف وشي صرف په خاصې سره، او یا په جنس بعید او په خاصې سره. لکه د انسان تعریف وشي صرف په ضاحک سره،
ایا په جسم ضاحک سره په بشولې دی معنی وجه حصر دې کې ماتن ولا وجه حصر ذکر کړی دا تعریف بخاری نه وي یا په فصل قریب سره وي یا په خاصی سره وي که فصل قریب بنو حد او که خاصی سره وي به هر یو په دو قسمه ده ور سره جنس قریب بوي یا با نوی نو که ور سره وي نو حد تام او رسم تام ده او ور سره نوی حد ناقص او رسم ناقص ته یو بیان ماتن دا کړی دی دویمه خبر ادا کړی دی چې تعریف بالعام چې دا صحیح نه دی مخکې ویلو کنه تعریف بالعام دا صحیح نه دی راځي دا خبر هم لږ پوره وایو اول دی عبارت تلغه کړي والتعريف بالفصل القريب حد تعريف فصل قريب سره حد ده وبالخاصه وبخاصه سره رسم ده نو وصف ان كان مع الجنس القريب کچره دا سره د جنس قریب نوی هر یو بکی یادای نو فتام نو به حد تام و رسم تام ده و الا فناقص نو کو جنس قریب ور سره نوی جنس بعید یو کنوی نو فناقص نو به حد ناقص و رسم ناقص ده ولم يعتبروا بالعرض العام الاكبر وګورئ مليسم دا دویمه مسله ده هغه دا چې تعریف بالعام کې دي شي کنه شي نو بده کې د متقدمین او متأخرین اختلاف ده متقدمین و یاوجی تعریف بالعام هم کې دي شي او متأخرین و نجی تعریف بالعام نشي کې دي متأخرین و کما خبره چې موږ پرون ذکر کړې د خبره مقه شان ده څنګه معرب کې دوه کار موجود وي یو به حملی کې معرب باندې او دویم حقیقت د معرب بیانې آیا د جميع معدان جدا کوي دا اول کار پرې دی خو متقدمین منی دا دویم یادوي نو متأخرین وي تعریف کې لازمی ده چې دوه کارونو نه پکې یو کار وي یا خو به حقیقت د معرب بیانې او یا به معرب د جميع معدان جدا کوي دا څوک وي متأخرین وي نو تعریف بالعام چې ده نه پورا حقیقت بیانې لکه انسان تعریف په حیوان سره او کپرونو ویلي دي او نه د جميع معدان جدا کوي نو ځکه تعریف بالعام صحیح نه ده او متقدمین په کې لګ وسعت کوي هغه ویني چې وای دا خبره ضرورین دي که معرب داسې او چې د خپل معرفي د بعضي معدان جدا کوو هم کافی ده د ټولو نه د بعضو نه معرف را جدا کول او شعر جدا کول دغه تعریف هم صحیح دی لکه مثال په تور باندې د انسان تعریف وکا الانسان ما هو جواب کې څه حیوان تعریف بالعام دی کنه نو صحیح د جسم نامي او د جسم په افرادو کې خورا جدا او انسان کنه چې حیوان دی اگر کده بقر غنم وغیرہ نه دی جدا کړي نه وي د جميع معدان نه کده بعض معدان جدا کول دغه معرف هم صحیح دی لہذا تعریف بالعام بچ شي صحیح بشي په پښولې مې دا تعریف بالعام چې ده چې کذاتیو سو ذاتیو نو په جنس بعید سره به حیوان او کارزیو نو په ارز عام سره به بهرحال دا متقدمین خبره ده متأخرین چې دي کنه ما تاسو ته ویلو هغه تعریف بالعام نه مني اچھا جی یو وی تعریف لفظی نو تعریف لفظی په عام سره کېدل شي تعریف لفظی چاته ویل کیږي آسان تعریف به مرقات کې ویلو د غیر مشهور لفظ تعریف کول په مشهور لفظ سره الغزنفر غزنفر غزنفر لا څه دی دا غیر مشهور لفظ دی جواب کې وته وي اسدون یو سادانتو الک سادانتو صدا جواب کې وي نبتون نو نبتون معام خیرم دې کنه نبت ټول دغه ته ویل کیږي دا څو ته بوټونه بوټو ته ویل کیږي او سادانه خاص ته ویل کیږي بهرحال تعریف بالعام چره د تعریف لفظی کی صحیح دیکھا ځکه تعریف لفظی کی ضروری دا چې دا دویم لفظ دی مشهور وي د سره کار نشته چې اخست وي یا دی عام وي ویږي نو اسماتین دا خبره کوي او متقدمین چې متقدمین څنګه چې تعریف بالعام په تعریف لفظی کی صحیح غني دغه شان په تعریف حقیقی کې دا جایز غني تعریف بالعام جایز غني او ته وره ولم يعتبروا او دسی وای چې متأخرین او اعتبار نه دی ور کړی بالعرض العام لرا وقد اجیزا او متقدمین جایز کړی دا سی وایو او جایز شوی دی یعنی متقدمین جایز کړی دی فناقص
دا په تعریف ناقص کې دي، په تعریف تام معرف تام کې نه دي، کوم څلور اقسام چې تیر شوي ناقص کې دي. ای دا به خبره لاندې وکړو ان شاء الله. ای یکون عام چې دا دي عام وي، کل لفظي لکه لفظي کې دا جایز ده چې دا دي عام وي، جایز ده کنه. نو دا نه ده چې هر وخت کې دي، هر وخت کې به عام وي. الغضنفر او اسدون کې دواړه مساوي دي، خو سادان او تنبتون کې عام کې دي شي. وقد اجیز او متقدمین طرف اجازت ورکړل شوی دی په تعریف بالناقص کې ای یکون عام چې دا دی عام وی کل لفظي، لکه څنګه چې لفظي عام کېدلی شي تعریف لفظي. تعریف لفظي تعریف راته وکړه، او هو ما تعریف لفظي هغه شی دی یقصد به چې قصد شوی په دې سره تفسیر مدلول اللفظ، تفسیر کول د لفظ د مدلول، د لفظ کوم مدلول د هغه تفسیر کوي. د غضنفر مدلول څوک د لک تفسیر راته وکنه څه وي، اسدو سادانه مدلول څوک د هغه تفسیر وکنه بیا څه وي، نبتون پیږي پکنه. نور انتهي آسان دي راځي چې هغه می ویل ښه لاندې راشي. قوله بالفصل القريب وليس ابداهم د زمنګ شارح شه ده، دا هم وجه حصر بیانې د غد معرب د څلور اقسام د حد تام، حد ناقص، رسم تام او رسم ناقص. تاسو لږ متوجه شئ. خو مخکې ته یو تمهید دی، تمهید دا دی ګوره د معرب چې دی دا به هغه امر وي چې خاص به وي معرب پورې او مساوي به وي د معرب سره د افرادو په اعتبار سره. ویلي مو کنه دا معرف چې دی دا به خاص وي معرف سره او دغه سره به د افراد په اعتبار سره مساوي. مساوي څه مطلب کوم دی چې معرف وي دغه کې به دغه امر وي، کوم دی چې امر وي دغه کې به نه پیږي. نو تعریف به په دغه شان امر باندې کې چې خاص وي او مساوي وي د افراد په اعتبار سره. لہذا دغه امر خاص چې توجه جی دا به یا ذاتی وي یا عارضی وي. که ذاتی وي نو حد دی، کارزی وی نو به رسم دی، به ور سره به بخاین وی هر یو جنس قریب به ور سره وی یا بنوي کوي نو حد تام رسم تام دی او کنوي حد ناقص رسم ناقص دی. پوه شولې پی راځي دا وجه تسمیه به ور سره خالی مرګري کو کتاب کې دلته نه ذکر شوی. حد ولی وی داسې وای حد تام ته حد تام ولی وی جزء کې وته وی چې حد معنی د منع او چونکه دام په ذاتیات مشتمل وي، دخول د غیر لره مانع وي، ځکه وته حد وي. تام متولی وي جدل ته تمام ذاتیات ذکر شوي دي. یو شي انسان تمام ذاتیات دو دي کنه، حیوان او ناطق او دي کې دواړه ذکر شوي. او حد ناقص چاته وي جی حد وته ځکه وي چې دا دخول د غیر لره مانع وي، حد معنی د منع. او ناقص وته وي چې تمام ذاتیات پکې نه وي کنه، صرف ناطق دی. رسم تام، رسم تام ته رسم تام ولی وی جی رسم معنی دا د رسم ویل کېږي دغه ته دا نښې ته ویل کېږي، څه ته ویل کېږي، علامې ته ویل کېږي. صحیح ده. او خاصم چې خاصه تعریف بالخاصه دا هم تعریف په علامې سره وي، لکه ضاحک پوهېږي که نه. نو ځکه ورته ویل کېږي اثر داسې وایي، اثر ته وایي اثر. اصل کې خاصه ویل کېږي چاته رسم رسم ویل کېږي دې ته عربی ژبه کې چې کله کور روان شي که نه کوره دا کوم کندرات پاتې شي، دې کندراتو ته بیا څه ویل کېږي رسم. خیر هم دی که نه. نو رسم څه مې ویل څه ته وایي اثر ته اثر. نو خاصه هم اثر وي. نو تعریف بالخاصه تعریف بالاثر دی ځکه ورته ویل کېږي رسم. نو جی تام متولی وی جی دلته جنس قریب ذکر وي نو هغې سره مشابهت راغلی د حد تام سره ځکه ورته تام وي. او رسم ناقص سره رسم ناقص وی جی رسم ورته ځکه وي چې تعریف بالاثر دی، او ناقص ورته ځکه وي چې دا د حد ناقص سره مشابه دی په دې کې چې دې کې جنس قریب نشته دی. ورسېدلې پې نو ته ګورې ښه. قوله بالفصل القریب التعریف لابد له ان یشتمل على امر. یشتمل دی که نه یشمل زه ټیک ده. تعریف چې لابد له دې بر لابد دا یشمل چې دا شامل وي، دا دی مشتمل وي علی امر په یو امر باندې، داسې یو امر یختص بالمعرف چې خاص وي دغه امر معرف پورې، معرف بالمعرف معرف پورې خاص هم وي، ويساويه او معرف سره مساوي وي. هلکه مساوي قید ولې لګي د افرادو په اعتبار سره وای دا پرون ویلي نو څه شرایطو کې ویلي مو کنه. بنا علی ما سبق، بنا په
هغه سبانه چې تیر شوی دي څه تیر شوی من بیان کوي چې اشتراط د مساوات دی د افراد په اعتبار سره نو فهذا الامر دغه امر کم امر چې خاص وي معرب سره مساوي وي د معرب سره دغه امر چې ان کان ذاتی ان کان فصلا قریبا خیرم ده کنه و ان کان ارضی ان کان خاص به خاص بلا محاله فعل الاولين كاول شيء يعني فصل قريب شيء ذاتي بي يسمى المعرف حدا به تسوي لكي حدا اما وجه تسميه ولا وعلى الثاني وكدويم شيء دويم يعني عارضي بي نو خاصه سروي نو به ترسم لكي به هر يبدد وقسمه ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القريب كچره مشتمل په جنس قريب باندې يسمى حدا تاما حد تام تويل کیږي ورسما تاما دویم قسم ته رسم تام ویل کیږي ویلم يشتمل على الجنس الغريب او که جنس قریب ور سره نوي سواء اشتمل على الجنس البعيد برابر خبره ده په جنس بعید مشتمل وي او کان هناك فصل قريب وحده او یاد سره جنس بعید وینا صرف فصل قریب ویزان لا نو حد ناقص بشي يا خاصبي وحده ازان لا نو رسم ناقص بشي يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا اول حد ناقص دوم رسمي ناقص هذا محصل كلامهم دا منطقين علماء د كلام حاصل و ذکر میں کوئی وفي ابحاث دي کې نور ابحاث ته لا يسع المقام دا مقام داغي طاقت نه بل ځکه چرته وایو ويشل بي قوله ولم يعتبروا بالارض العام دا خبر بر کړي ولګ ورو غري نشي او اختلاف من ویل احتیاط به کنه نو متأخرین چې دي هغه اعتبار نه دی ور کړي چالره ارض عام لره ولې نه دی ور کړي نه خو حقیقت د معرب خي او نه د جميع معدانه جدا کوي حالانکه دا دواړه پکې هغه شرطونه لګولي وو چې دوه شرطونه کې با یو شرط وی لہذا جایز نه غني کا نو وی ولم يعتبر قالوا مولان چدي اغي وي الغرض من التعريف اچ جدل وجه بیان وجه اکبر وره سکی شارح ولا وجه بیان متأخرین تاسو ولې دا سی وي چې تعریف بالعام چې دا صحیح نه دی بس وي ځکه چې دا غده کوم چې ما بیان کړل چې نه حقیقت بیانې جميع معدانه جدا کوي وورا الغرض من التعريف غرض تعریفنا اما الاطلاع على كنه المعرف یا خو خبرداري درکې په حقیقت د معرب باندې د معرب حقیقت به درته بیانې یا خو بداوي او امتیاز یا وجودا کوي معرب د تان جميع معدان والعرض العام چې د مليسب لا يفيد شيئا عام چې د عام کاغه ذاتی عام وي او کاغه عرضی عام وي یعنی عرض عام وي والعرض العام لا يفيد شيئا منها دا فائدہ نور کې شيئا منهما ذلك منها بين منها لګي خدای غرقه ولذا دغه وجد لم يعتبروه في مقام التعريف متأخرین اعتبار نه دی ور کړي عرض عام لرا په مقام تعریف کې ځکه دوه فائدو کې یو فائدم نه ور کوي پوه شری مولوی سیبا والظاهر ان غرضه من ذلك دا یو اعتراض نه جواب دی نو دی قوله کې یو وجه بیان شو له اعتراض نه جواب دی اعتراض نه جواب داسې دی اعتراض داسې دی تا ویلو چې تعریف په عرض عام سره بلکې تا مطلقاً ویلو ماته نه چې تعریف بالعام چې دی دا صحیح نه دی زبط دروخه ما تعریف بالعام بوي یعنی په عرض عام سره به تعریف وي لیکن انسان تعریف وکا ماشین علی قدم مستقیم القامه ماشین علی قدمای چې دا به نی اقامت ولوي او په قدمونو بګرځي د نو مستقیم والقامه دا مرض عام دی ونی هم مستقیم القامه دي او ماشین علی قدمای دا عام دی کوتري چرګان ورګان په قدمونو ګرځي کنه نو دا تعریف بالعام شو کنه شو دغه شان تاسو به خپيره پیژنې خپيره کې به چمګادل چوته وي ته ګوره دلته تعریف بالعام کیږي طائر ولود هغه مرغي چې بچی راوړي نو طائر د هټول مرغو ته شامل دي عرض عام دي ولود چې بچی راوړي بچی خو حیوانات هم راوړي غایم راوړي خریم راوړي کنه نو تعریف بالعام شو کنه نو څنګه ته چې تعریف بالعام صحیح نه دی جواب دا دی جی تعریف بالعام من ویلو بالعرض العام دا حاله صحیح نه دی چې کله ځان له یو عرض عام وي او چې کله عرض عامونه دو درې راځي مشي
اخو به خاصه مرکبه ته جوړیږي اخو به د معرب پورې خاص کیږي جمعي ماده نه جدا کوي کنه نو مقصود څوک حقیقت بیانول یا د جمعي ماده نه رجدا کول اوس د جمعي ماده نه رجدا کوي چې کله مرکب شي ارزي عام او چې کله مفرد نو به نه رجدا کولو منفرد نو به نه رجدا کولو لکه مثال په تور باندې انسان تعریف وک مستقیم القامه اوس دا تعریف ټیک نه دی اخوانی مستقیم القامه دي خیرم ده کنه خو د غواګانو ماګانو نه بار کوخه ځکه هغه مستقیم القامه نه دي به څه ویل ماشین علا قدمه په قدمونو ګرځم په دې سره د ونه نم را بار کو واپس ځکه ونه خو ګرځي نه نو کله چې ویل مستقیم القامه په دې کې د عام حیواناتو نه را بار کو ونه ورسره شریک وي به چې ویل ماشین علا قدمه نو وسید ونه نم را بار کو نو په شریک باندې وس شو د جمعي ماده نه رجدا کو نو وس خو دې ته ویل کی خاصي مرکبه کله چې ارزیامونه دو درې شي او شی د جمعي ماده نه جدا کی به د ارزیام خلق نه وي بلکې څه بوته وایو خاصي مرکبه همدغه شان دغه خابيري تعریف کې وکړه طائرون نو مرغۍ خټولي مرغۍ دي نو غیر مرغون رجدا کو طائرون سره حیوانات میوانات نه رجدا کو به ویل ولود بچی راوړي د سره د نور مرغون رجدا کو هغه بچی نه راوړي غانډي راوړي یو بیره د حیواناتو نه جدا کو د مرغون طائرون چې ویل طائرون نو د سره د حیواناتو نه جدا کو ولودون سره د بقایا نورو مرغون نه جدا کو نو په شریک باندې چې شي نو بالکل تعریف ټیک دی او ما چې ویل تعریف بالعام بالارض العام نه دی سي غاله چې کله ځان لوي ورته وګورئ والظاهر ظاهر دار چې ان غرضهم غرض د منطقين من ذلك ردينا د چانه یعنی اعتبار نور کولونه ارزیام بسینی وی هغه ده انه لم يعتبروا منفردا هغه اعتبار نور کی جزان لوي هم تعریف ور کله چې تعریف بمجموع په مجموعه باندې وی داسې مجموعه بمجموع امور په مجموعه د امور چې هر یو امر چې اگر زعام وي هو په شریک راجمه کینو خاصه دي جوړیږي كل واحد منها چې هر واحد دغه امورنا ارزنا مندڅوي ارزيام وي للمعرف د معرب د پارا لكن المجموعه لیکن مجموعه چې دا يخصه دا خاص کوي به معرب لرا غیر پر خاصه جوړيږي لکه تعریف د انسانو ک بماشن د سره د ونو نه بار کو مستقیم القامه د سره د مستقیم القامه د سره د بماشن کی ونی بار کړلې ونی نه را جدا کو مستقیم القامه سره د نور حیواناتنا او تعریف د خفاش وکا د چمکادر خابيري بالطائري حیوانات نه بار کو الولود دې کې د مرغیو نه بار کوس فهو تعریف بخاصه مرکبه داسې کې تعریف بخاصه مرکبه سره دی او معتبر عندهم او تعریف بخاصه مرکبه سره دا خو تعریف به عرض عام نه دی دا هم معتبر دی منطقین او بنظمانی کما صرح به بعض المتاخرین وبدی تصریح کړی دا وقت اجیز فی الناقص دا اخره خبره ده مولوی صاحب تاسو لکه وګورئ دا خبره بره ما کړم دا متقدمین او تعریف بالناقص اچھا جی دا څه وایو تعریف بالناقص تعریف ناقص چې ده کنه هغه په عام سرم کې دي شي یو تعریف کاملو هغه څلور اقسامو حد تام حد ناقص رسم تام دغه تعریف کامل چې دا په عام سره او په اخص سره او په اخفا سره او په مفهوم کې مساوي سره نه کېدل دا دغه شرایطو دیو نمبر د تعریف ناقص نه دا تعریف ناقص چې دا مولانوي منطقین وای دا په عام سره کې دي شي نه پیږي پی لکه د انسان تعریف پچاو شي حیوان سره نه تعریف بالعام دی خو ناقص دی دغه شان انسان تعریف وشي په ماشین دا تعریف بالعام دی خو تعریف ناقص دی نو دې کې جایز ده به تاسو په شولې بي سم ویل مولوی صاحب تعریف بالعام دا په تعریف کامل کې ټیک نه دی په تعریف ناقص کې صحیح دی خدا به او به صدا صدا داسې ملګری کوي کدا تعریف بالعام دا عام چې کدا ذاتی وو نه به حد ناقص وي لکه تعریف د انسانو کې په حیوان سره او کارزیو لکه ماشي سره وکي نبی بوته ویل کېږي رسم ناقص خدا حد ناقص او رسم ناقص دا هغه څلور نه دي ځکه هغه د کامل ودار چا دي ناقص ته پوهه نه شولې به انسان تعریف وکړه بچا سره حیوان سره دا په تعریف ناقص کې حد ناقص دی
او د انسان تعریف وکړه په ماشي سره عرضی سره دا تعریف ناقص کې رسم ناقص دی زده شو او دا کار په تعریف لفظي کې صحیح دی چې په عام سره وکړي خبرم نور کړی ده وقد اجيز في الناقص قول وقد اجيز في الناقص اشاره الى ما وي بدی کې اشاره دا خبره ته اجازه المتقدمون ما تتویل شروع کې کنه متن کې چې دا متقدمین خبره ده هغه تعریف بالعام صحیح غني ځکه هغه وي د بعضی معادانه جدا کوم کافی ده من حيث حققوا اغدا سجدي محققه کړی دا چې انه يجوز التعريف جائز تعریف بذاتی العام سرهم دا بحد ناقص شي په تعریف ناقص کې کتعریف الانسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا خیالم ده کنه هم دا شان دي متحققه کړی دا چې جائز تعریف بالعرض العام سرهم کتعریف بالماشي ندا په تعریف ناقص کې رسم ناقص شي فيكون رسما ناقصا بلکې بل اور ملسبه تعریف بالاخص هم صحیح ګڼل دي تعریف بالاخص لکه حیوان تعریف وکا حیوان چې شه دي انسانون دایم جایز ګڼل دي ای بعضی معادن جدا کی بس دا کافی ده پوه شولې پی خو ماتن زمونږ چې هغه تعریف بالاخص مخ کې ناروا کړو علم وکنه ولدا ټیک نه دی اوجه ولدا ذکر کړي و چې دا اخفاوی کا تاسو سوچوي نو شارح په یو قسم ردم کوي وای ماتن تعریف بالاخص ناجایز کړي او ځکه چې دا اخفاوی وای د ګمان دا او چې دا اخفاوی خو شارح اشاره کوي خبره ته چې تعریف بالاخص کې ضروري نه ده چې خامخادي څوي اخفاوی دا ضروري نه ده کدا ضروري وي د ماتن خبره به صحیح و چې تعریف بالاخص ټیک نه دی ځکه چې اخفاوی خدا خو ضروري نه ده کله کله تعریف بالاخص وي او اخص اخفا نه وي ویږي کنه بلکې اجلاوي نبی تعریف بالاخص خو ټیک شو ونه رسیدي اورا بل جوزوا التعريف بلکې جائز کړي د مولانو متقدمین تعریف بالارض الاخص هم كتعریف الحيوان بالضاحك ما انسانیت کو انسان میں ادا تعریف د حیوانو کا بچا سره ضاحك سره لكن المصنف چره لم يعتد به دا اعتبار نه دی ور کړی دیتا ولی لزعمه ګور زعمه وته ویلې دی دا ګماندار چې انه التعريف بالاخفاء تعریف بالاخص کول دا تعریف بالاخفاء دی او تعریف بالاخفاء ټیک نه وي او غیر جائز اصلا او تعریف بالاخفاء جائز نه دی بالکل قوله كاللفظيه لفظي خبره خوشوي ده کنه اول راته مثال بیانې ګوره څه مطلب کاللفظي یعنی څنګه چې تعریف بالعام دب وی تعریف بالعام چره په تعریف ناقص کې صحیح دی لکه څنګه چې په تعریف لفظي کې تعریف بالعام صحیح وي ایک ما اجیز لکه څنګه چې جائز دی په تعریف لفظي کې څه خبره کونه عام چې دادی عام وي کې قولهم لکه د منطقین او عرب او قول السعدان تو جواب کې څه وي به ما هي جواب کې وي نبتن دا خو تعریف بالعام شو سعدان خاص ونه دا نبت عام دی قوله تفسير مدلول لفظي دلته د تعریف لفظي چې کوم تعریف دی راغی له وضاحت کوي مولوی صاحب شاته ویل کیږي د لفظ مسما ده د غضنفر مسما ده خو چې کوم مسما ده پاتې نه لګي نو دا غي تفسیر وکي س اسد خیالم ده کنه نو یو غضنفر په باره کې واستاجین کې غني معنی را چې دا به کومه ته ویل کیږي سی بالفرض دا بخر ته ویل کیږي غوا ته ویل کیږي ازمری ته ویل کیږي غني معنی د ذهن کراله اسدن تعریف چوشو دی پکی و معنا متعین کړل الک اسد ته ویل کیږي بل تنا مړه کنیم خو خانو بزدا سی وی چې تا په تعریف لفظي کې دا خبره مې وکړه د چاول کړې دي کې دا کاری په تعریف حقيقي کې چې معرب سړی ته نه معلوم او معرب رباسي کې معرب ورته حاصل کې او معلومي کې معرب چاته معلوم نه وي داغه تصور نه وي معرب رباسي کې او معرب را متصور کې پوه شولې به خو تعریف لفظي کې اجي سبدا کار نه وي الته دغه معرب چې مخکې نه معلوم وي خو توجه ورته نه وي نو معرب رباسي کې صرف توجه ور پیدا کی نو حاصلې نه ځکه مخکې نه حاصلې صرف حاضر کې کا حاضر نو تعریف لفظي حضور کوي او تعریف حقيقي څه کوي حصول کوي پوه نه شولې به بهرحال نو څه ویل
چې یو شی سړي ته معلوم وي خدا پته ورته نه وي چې دې شي دپاره دا لفظ هم وضع شوی دی ازمری پېژني خدا پته ورته نه وه چې غضنفر هم وله وضع شوی دی نو اسدونکي ورته دغه مښودله لکه غضنفر هم وله وضع شوی دی پوهېږئ پې ورته وګورئ ای تعیین و مسمى اللفظي د لفظ چې کومه مسما ده د هغې تا ته تعین کوي چې لکه د غضنفر مسما حق زمری دی من بین المعانی المغزونه په مابین دغه معنیو کې چې کوم خزانه کې د ذهن کې ډېرې معنی وي چې دا بل چا ته وایي تا ته متعین کړلو فی الخاطر په ذهن کې فلیس فیه تحصیل مجهول نو په دې کې تحصیل د مجهول نه وي ان معلوم د معلوم نه لکه تعریف حقیقي کې دا کار وو پوهېږئ پې که نه کما فی المعرف الحقیقي فهم کې دې اشاره کړې ده چې دا د تصدیقاتو نه دی او که د تصوراتو نه دی نورې پرېږدئ پوه شولې پې